خو شاعر وم ما خو ټول عمر پیجدیانې کړي دي ما خو ټول عمر ریسرچ کړی دی زه اسلام ته شاعران هغه خو خلک ګمراه کوي زه هغه شاعر ته آفرین ویم زه هغه شاعر ته شاباشي ورکوم زه د هغه شاعر صفات وسلم مدح بیانوي او د الله د دین د سربلندۍ کوي پکار چې رسول الله سم مدح وکړي قرآن خوی و شعراء و یتبعهم الغاوون خو بل طرف ته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت ته هوتا منبر کې هولوتوي چې وای شعرونه او دای په هغه موقع باندې حسان بن ثابت ته هوتا وی چې شعرونه وایا په کوم موقع باندې چې قریش راولګیدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی شروع کړ په شعرونو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بن ثابت ته وی چې او خېجا او په دې منبر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدح شعرونه وایا زه هغه شاعر ته آفرین ویم زه هغه شاعر ته شاباشي ورکوم زه د هغه شاعر صفت کوم چې هغه په خپلو شعرونو کې د اسلام مدح کوي هغه په خپلو شعرونو کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح بیانوي او د الله د دین د سربلندۍ کوشش پکې کوي بعض شاعران هغه خلک گمراه کوي قرآن کې وي و شعراء یتبعهم الغاوون او بهرحال هغه مسله جدا ده هر شاعر له پکار دي شاعران چې په خپل هر انسان چې کوم نه په خپل کار کې په خپل هنر کې ګور الله ګټلې شي الله ګټلې شي هر انسان یو سړی عالم دی په علم کې دی الله وګټي یو سړی انجینیر دی په انجینیر کې الله وګټي خپل آخرت دی کامیاب کی یو سړی زمیندار دی په زمیندارۍ کې دی خپل آخرت خو کی یو سړی دکاندار دی په دکاندارۍ کې خپل آخرت خو کی مونږ الله ته دا عذر نشو پیش کوي چې الله زما خو پټیو د آخرت تیاری ته نوم تیار یا الله زما خو دکانو د آخرت تیاری ته نوم تیار یا الله زما خو یو بل کارو زه خو شاعرم زه خو انجینیرم زه خو ډاکټرم ما خو ټول عمر پیجدیانې کړي دي ما خو ټول عمر ریسرچ کړی دی زه اسلام ته چرته وزګارم ریسرچ ته په دنیا کې کینو په اسلام کې ولې ریسرچ نه کوي څه چلنې پتا باندې چې ټول عمر هغه غټ غټ کتابونه ته د ساينس او د ټکنالوژي وې د هغه علمونو زه د هغې بد نه ویم خو هغه علمونه چې هغه په یقینیاتو باندې بنا نه دي د هغې ټولې خبرې د شک دي ته هغه ګورې وګوره تکړه شه د اسلام د سربلندۍ کوشش پکې وکړه خو لیکن دا خبره یاده کړه چې لږ توجه د آخرت طرف ته هم ورکړه هر سړی په خپل ځان باندې سوچ وکړي چې زما دین طرف ته توجه څومره ده او زما چې کوم دی دنیا طرف ته توجه څومره ده مونږ چې کوم دی دنیا ته مو ټول ځان ورکړی دی او دین ته زموږ سره ټیم نشته نو قیامت په ورځ ولې الله ته جواب نه ورکوو قسم په الله که رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ شکایت وکړي او الله رب العزت مونږ نه تپوس وکړي نو جواب به څوک ورکوي مونږ سره څه جواب شته هېڅ جواب مونږ سره نشته هر سړی دې فکر وکړي هر سړی دې ځان سره سوچ وکړي نو شاعر وایي ما ان مدحتو محمدا بمقالتي وای زه په خپل شعرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت نشم کوي دا هغه شان ډیر اوچتو هغه خو د ټولو انبیاء سردارو خو لیکن شاعر وای ولکن مدحت مقالتي بمحمد زه د خپل شعر خیستواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت باندې راولم زما په شعر کې چې د رسول الله سم صفت وشي زما په شعر کې چې د رسول الله سم دفاع وشي زما په شعر کې چې د اسلام دفاع وشي نو زما شعر به قیمتي شي سړی دې سوچ کې ستا په استعداد باندې اسلام ته یو عزت میلاو شو ستا په استعداد باندې اسلام ته یو ترقي میلاو شو ته خو خوش قسمته سړی